محترمو په نن دور کې عموما عام خلک دا خبره کوي په دې سوشل میډیا باندې دا خبره ډیره چلیږي چې پاکستان کې به زلزلہ راځي وي ورپسې نمبر د پاکستان د زلزلې دی. محترم عمومي خبره دا ده چې د اوسه پورې دنیا څومره ترقي وکړه، ساينس څومره ترقي کړې ده، خو په دې ترقیاتي منډه کې د ساينس دي ترقیافتي ایجاداتو کې داسې ایجاد لا اوسه پورې نه دی شوی چې هغه د دې خبرې معلومات مخکې نه ورکړي چې زلزلہ به کله راځي. ساينس ما دا د ښې زلزلہ څنګه راځي. ساينسدان وایي په ځمکه کې لاندې پلیټونه دي، هغه پلیټونه هغه وړقېږي، دې سره ځمکه وړقېږي، بونچال راشي، آتش فشان دي، دا هغې د وجې نه ځمکه وړقېږي، زلزلہ راشي. خو محترم معرض دا کو چې د مخکې نه ساينس دانش ویلي چې کله به راځي، ګنټه مخکې راځي، 2 ګنټې مخکې راځي، 15 ګنټې مخکې راځي. یو دور داسې تقریبا د 2000 چې خوشا یو وخت د شپې یو आवाज ولګېده چې بیګاله به زلزلې، دا غون خلک د کورونو راوځي. محترم د مخکې نه زلزلې پته نه لګي چې زلزلہ به کله راځي. البته احادیث مبارکه ما وتا تا خې چې زلزلہ ولې راځي، کله راځي، دا ساينس نشو ښودی. څنګه راځي دا چلو شو زلزلہ وشو، خو زلزلې ولې راځي دا ما وتا د شریعت ښودلی دی، دا الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم ښودلی دی. محترم دا بیا خبره زلزلہ کله راځي. الله دې مونږ ټول خپل قهر او غضب نه وساتي. خو زما او ستا اعمال د دې خبرې ما او خپل ګریوان کې سوچ کو، دا کومه خبره چې حدیثو کې ذکر دی آیا باندې کې زمون کې څومره په مونږ کې موجود دي، او څومره راکشتا او څومره راګی نشتا، څومره په ما کې دي او څومره بیا په نن دور په انسانانو ما او تاسو د بل ګناه کاری خپل راته نه ښکاري. په نورو کې خو دا ټول شته، خو په ما کې هم نشته. دا ټول موږ تاسو چې په موږ کې موجود دي، نظام وساتو. الله رب العزت موږ تاسو دې خبرونه محفوظ ساتي چې کوم د الله د قهر او د غضب سبب ګرځي. خلک دا خبره کوي زلزلې راځي، وایي زلزلہ د دې وجه نه راځي، دا وجه موږ د خپل ځان نه وشته د الله قهر او غضب نه راځي، او کله دا وجه مونږ نه وشته بیا دا الله حبیب فرمایي دا اپتونه به داسې راځي لکه امیل چې وشلېږي، د امیل دانې د یو بل پسې پرله پسې رواني، دغسې به یو بل پسې پرله پسې د عذابونه روان. نن ما دا وګورو په شام کې، په ترکی کې، لږ څه وخت مخکې په پاکستان کې مخکې سیلاب و، ورپسې زلزلې شوې، دا په ما ته د الله عذابونه راځي، د الله څپېړې راکوي. الله فرمایي د څه دپاره لیذیقهم بعد الذي عملوا لعلهم یرجعون، د دې دپاره دا عرض کوم چې ما ته رجوع کې، دا تعلق ما سره جوړ کې، ما سره روغ وکې، تا زمانه لرې زما سره منالګي کړې ده، زما سره روغ وکې. الله وی زما سره ما ته رجوع کې، بھئی الله ته رجوع پکار ده کنه ده پکار، بھئی موږ د الله د قهر نه د غضب نه یریږو. الله ته ګوره زما او ستا په ختمولو کې سکندونه نه لګي، سکندونه. او دا نه وایو یو ذهن کې یو خبره ده د کشمیر خلک خرابو، په کشمیر زلزلہ راغله، او شام خلک بې حیا دي، هغوی زلزلہ راغله، او ترکی خلک په حاش دي، زلزلہ پرې راغله. نه مسلمانانو
دا یو خبر یاد ساته مسلمان د مثال د بدن دی چې بدن بعض وخت په بدن کې ګندوي نه ا ګندوي نه په خپګي دانه روباسي دانه چې د خپګي وینه ګنده ده دی غون بدن کې وینه ګنده ده او ښکارا په خپه باندې شو کله په مخ روخیږي کله په سټ روخیږي کله دغه دانه دا په لاس او په بل ځای روخیږي خو بدن غون ګنده شوی نن غون امت ګنده دی په ګناهونو کې نو کله په شام کې موتا تا الله خو چې سمشا د سړی سوي شا قرآنی سمشا کله راته په کشمیر کې وخودره مخکې راته په سند کې وخودره په بره په دیر کوستان کې او کالام کې راته وخودره چې ګوره سمشا او مونږ بیا نه سمیم زمونږ استادو اعمال بیا د الله د ناراضګۍ دي الله دې ما او تا ته په دې خبرو باندې عمل لا نصیب کړي